ارشاد الساری شرح د بخاری کې ما یدرک بالدلیل لا یکون غیبا ورته وګوره کوم شی چې په دلیل باندې معلوم سلو هغه ته غیب نه ویل کیږي. نو بریلیان صوفیان لږ سوچ وکړي چې نبی علیه السلام ته وایي علم غیب جزئي یا علم غیب کلي ثابتوي. علامه قسطلاني څه وایي ما یدرک بالدلیل کوم شی چې په هغه کې ذریعه د دلیل راله د دلیل په واسطه باندې معلوم سلو هغه ته غیب نه ویل کیږي. دا رقم نبراس کې وګوره هغه څه لیکي وبهذا التحقیق د علم غیب باندې هغه ډېر تحقیق لیکلی دی ډېر وضاحت یې لیکلی علم څه ته وایي غیب څه ته وایي فلانی دی چیشت دا ګر تفصیل چې لیکلی دی. اوس څه فرمایي وبهذا التحقیق عند فعل اشکال فی الامور التي وایي په دې تحقیق باندې هغه اشکال هم دفع سلو یزعم انها من الغیب چې دغه شیان د چا څه دي دا د غیب څه دي ولیست منه حالانکه دغه شی د غیب څه نه شمارل کیږي لکونها مدرکه بالسمع. وینې دغه چې خلک وایي دا غیب دی حالانکه دا غیب نه بلل کېږي ځکه د دې ادراک په سمع باندې کیږي والبصر په سترګو باندې کیږي والضرورت او په چیش باندې کیږي په بداحت باندې کیږي والدلیل یا په دلیل باندې کیږي. نو ګوره نو صاحب د نبراس څه وفرمایل چې په دې باندې دغه اشکال دفع سو چې خلک و هر هغه شي ته چې هغه په سترګو باندې یا په غوږو باندې یا په دلیل باندې یا په بداحت باندې معلومیږي هغه ته څه وایي علم غیب وایي. دا علم غیب ورته ویل دا ناجایز دی دا صحیح نه دی حالانکه دا علم غیب نه دی دا یا غیب نه دی دا. دا رقم علامه علوسی رحمه الله ذکر کوي هغه چې په مختلفو ذرایعو او په اسبابو سره چې کوم علم حاصلیږي هغه علم غیب نه دی. علم غیب چې په اسبابو په ذرایعو باندې حاصلیږي دا ته علم غیب نه وایي. ما ته خلاصه بیان کړی چې په علم غیب کې سبب نه موجوده ذریعه نه موجوده. نو علم بلا سبب چې کوم دی دا ته علم غیب او علم بلا سبب صرف د الله دی او د بندګانو چې کوم علمونه دي دا ټول په اسبابو باندې چا د یو څه ذکر کړي چا د بل څه ذکر کړي چا په غوږو اورېدلی چا په سترګو لیدلی چا په عقل معلوم کړي. وینې چا له وحی راغلي چا له کشف سوی وي چا خوب لیدلی دا ګر د ذرایع دي. نو دا ته علم غیب نه ویل کیږي ولې دا د اسبابو په واسطه باندې راغلي دي. روح المانی صفحه نمبر 12 جلد نمبر 20 کې لیکلي دي. نو خلاصه چی سوله چې علم غیب هغه دی چې بغیر واسطې وي پای کې نه د حواسو دخل وي نه د تجربې وینې او نه د یو انسان نه د فرشتې وینې نه د جن نه د خدای وینې چې خدای چاته یو علم ورکړي هغه ته علم غیب نه ویل کیږي. نو دا څه معلومه خبره ده چې دا علم د چا دی چې پای کې د یو شي دخل نه دا علم د الله دی ځکه د الله په علم کې د دې یو حواسو او د دې یوې ذریعې چیش نسته دخل نسته او د الله علم چې دی ذاتي دی او مخلوقات ته چې کوم دا د پټ علم ور حاصل سوی دی دا چیش دی دا په یو واسطه باندې دی پاکي سبب او ذریعه خامخا موجوده ده. خپل چې انبیاء کرام ته کوم علوم حاصل سوي دي د غیبو هغه چیش دی هغه په ذریعه د وحی باندې حاصل سوي دي. قرآن کریم ډېر تصریحات کړي دي په دې شی باندې چې علم غیب دا صفت د الله دی. لکه سورة النحل کې وګورئ 55 نمبر آیت کې دا یو آیت موږ ذکر کوو نور ډېر آیتونه دي. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل ورته اے نبی لا يعلمون دی خبر هیڅوک وینه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ندی خبر من هر څوک من د زیلو کولو د پاره استعمالیږي نو هغه که په اسمانو کې چې فرشتي دي وینه اور یا انبیاء کرام په اسمانو کې کوم ژوندي دي لکه عیسی علیه السلام یا په مځکه کې چې کوم اولیاء کرام دي انسانان دي هر څوک چې دي من فی السماوات والارض الغیب غیب خو ته معلوم سلو
چې داسې علم چې پاکې ذریعه نه موجوده سبب نه موجوده او هغه پټ شی تا ته معلوم وي الا الله مگر صرف یو الله دی معنا ورته وایي چې نه دی خبر هغه څوک چې په اسمانو هغه څوک چې په مځکه کې دي په غیب باندې په پټو باندې الا الله مگر صرف یو الله خبر دی په پټه باندې هېڅوک نه دی خبره دا چې خلک وایي موږ غله معلوموو او په نوکانو باندې بیا خلک سیان راچي او د کښنۍ روان دي وینې ها دی غل روان دي پر موټرسایکل سپور دي فلاني ځای سره دی هلې راوینیسي دا دروغ دي ګرده دا ډاکې اچي دا غله دي دا او دا رقم چې دا کم خلک راځي یا دا ښځې په کورو باندې ګرځي او وایي دا چیش دي دا قسمتونه معلوموي د خلکو د ښځو لاسونه ګوري او بیا د هغو قسمتونه معلوموي ته داسې پریشانه یې زوی دې په خوله نه کوي وینې او مژور دې په خوله نه کوي او مژور ته کښېني خواشه جګړې ستا سره کوي او پریشانه یې فلانی ده نو دا خو هر انسان چې کوم دی هغه چیز دا یو دا رقم شی دی ذکر کوي چې هغه چیز وي عام شی وي لکه هر کور کې دا پریشانیان سته کور کې خلافات سته د پلار او د زوی مابین کې د ورور مابین کې د خواشي او د مژور په مابین کې د مور د لور په مابین کې وینې دا پریشانیان سته نو ځکه دا عام شان ذکر کوي او هلته هغه جاهله مخلوق دا ګمان کوي چې دا په پټو خبر دی یا د یو کور حالات په بل کور باندې معلومیږي ستې همسایګان سره کم دي هغه کور والا حال ورته ووایي بیا چې دغه ښځه ولاړې سي هغه کور کې وینې هغه حالات د بل چا څه دي اورېدلي دلته ورته ذکر کړي او لاس وګوري او د هغه دا ګمان سي دا په پټو خبر دی دا دروغ دي ښه دی هېڅ یو پیر هېڅ یو ولي هېڅ یو نبي په پټو نه دی خبر ښه دویم آیت تاسو وګورئ سوره اعراف 188 نمبر وګورئ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير ولو كنت کچیر وای د لو د فرض د پار راځي وینې ته فرض کا که زه خبر وای په غیب باندې لاستكثرت من الخير ما به ډېر خیر جمع کړی وای که زه په غیب خبر وای ما به خیر ډېر جمع کړی وای نبی علیہ السلام په پټو نو خبر ځکه نبی علیہ السلام ته تکلیفونه رسېدلي که نه دي رسېدلي نبی علیہ السلام خلاف سازشونه د قتل سوي دي که نه دي سوي بیا الله خبر کړی دی نو که چېرې درته علم غیب وای نو دی به په هغه شیانو باندې په هغه نقصاناتو باندې خبرېدی وینې احود کې د نبی علیہ السلام غاښ مبارک شهید سوی دی وینې اوس نو که نبی علیہ السلام ته د پټو علم وایي چې اوس دلته ډبر راځي یا فلانی شی اوس پر ما باندې لګیږي نو نبی علیہ السلام به د هغه مخکې تنظیم کړی وای وینې دا رقم د نبی علیہ السلام پر لور باندې حضرت عایشه رضی الله عنها باندې تهمت ولګوي د زنا نبی علیہ السلام نو خبر په دې باندې نبی علیہ السلام هم زمخوابه دی وینې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د اولیاء سردار دی هغه هم د خپلې لور په حالت باندې نه دی خبر حضرت عایشه رضی الله عنها چې کوم ده د نبی علیہ السلام کور والا ده او د اولیاء سردار ده هغه هم په دا نه ده خبره چې په ما باندې دغه تهمت خلکو لګولی دي نو دا په دې حال نه ده خبره صحیح سولو چې ما باندې بې څوک لګوي او بیا به زه څه چم کوم نو ځکه الله فرمایي ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر که چیرې زه خبر وای ګوره بالفرض والمحال خبر وای په غیب باندې لاستكثرت من الخیر ما به ډېر جمع کړی وای خیر خالي خیر وای شرور به زما په کاته کې نه وای موجوده پریشانانې به ځکه څوک چې په غیب خبر وي هغه ته هر شر معلومیږي نو چې هر شر ور معلومیږي بیا دی د هغه شره څه ځان بچاوي نو خیر به وي د هغه په حاله کې وینې دا ګوره سوره اعراف 88 نمبر آیت نو نبي هم په پټو نه دی خبر اوس زموږ د بریلیان سره چې کوم نقطه د اختلاف د په علم غیب کې دا زه واضح کوم په دې خبره باندې زموږ د اتفاق